واخر دعوانا یہ وورا اغیار دیوبندی بچیو مونگ پا مسلک باندے حنفی بچیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی فدا سے محترم د مناظرې د انعقاد د پاره سو شرایط وړاندې بیان کړل. څنګه چې د شرایطو ماحول دی او معمول دی چې شرایط د مناظرې د انعقاد د پاره جانبین په خپل منځ کې اتفاق کوي. د هغې د پاره نن په 26 تاریخ د جون د میاشتې چې د خالی ورځ ده د جماعت کې انعقاد شو په هغه بنا باندې دوی زموږ د مسجد ته حاضري کړې ده. اول شرط دوی چې کوم په دې شرایطو کې لیکلي دي دوی اوی ما اول لیک ځان سره چې مناظره به کېږي د احقاق حق د پاره. دا خو د مناظرې تعریف ته الحمدلله څنګه چې رشیدی لیکلي دي چې مناظره د اظهار حق او د احقاق حق د پاره مناظره د ورنه مجادله یا مکابره ده. نو د دې شرط لیکلو خو ضرورت نشته ځکه چې مناظره خاصه اظهار حق د پاره نو چې اظهار حق پکې وي خو مناظره د ورنه مناظره ده نه. یو دویم شرط مفتی سے محترم دا عرض کو چې مد مقابل لبا استاد محترم استاد المناظرین مفتی محمد ندیم صاحب دامت برکاتهم العالیہ اغوی به بالکل دا شرط منګه قبول دي ان شاء الله. مفتی سے محترم با د خپل جماعت د نمائنده په حیثیت باندې کینی او تاسو د خپل جماعت د نمائنده په حیثیت باندې به تاسو کینی. مفتی سے محترم مفتی محمد فدا ربانی صاحب د خپل جماعت د نمائنده په حیثیت باندې به تاسو هم کینی. ځکه دې ځای کې پکې د تاسو لیکلم نه دي مام تاسو نه وورېدو خو مام ونه لیکو تاسو پکې دا ذکر کړی نو ان شاء الله دا خبره خو به اتفاق شي. دریم مفتی صاحب محترم وي په دلایلو کې به د اصول د اهل سنت عموما او د اصول د احناف خصوصا لحاظ ساتلی شي. الحمدلله موږ اهل سنت یو مذهب مو حنفي دي عقیده مو د اهل سنت ده او د اهل سنت والجماعه مذهب حنفي حقیقی وارثان او ترجمانان چې کوم په دې موجوده دور کې دي هغه علماء دیوبند دي. زمونږ تعلق الحمدلله د علماء دیوبند سره دی. نو په دې بنا علماء دیوبند د اهل سنت والجماعه او د مذهب حنفي اصول پیژني. دلته مفتی صاحب محترم وایي چې د اهل سنت والجماعه عموما او د اصول د احناف خصوصا. مفتی صاحب محترم یو خبر به عرض کوم. مسله د عقیده ده نو چې مسله د عقیده د اصول د احناف خو د مسائلو د پاره دي نه د عقاید د پاره. ځکه په عقایدو کې اصول د احناف تاسو ته پته چې هغه د اهل سنت محتاج دي. سلور مذاهب چې دي دا په عقیده کې اهل سنت دي. فقهي مسائلو کې احناف شوافی حنابلہ موالک دي او زمنګ دلته مسله د عقیده دا مسله فقهیه نه د چمنګ پدې کې چې احناف اصول به معتبر وي ورنه پدې کې موږ په عقیده کې د احناف او د اهل سنت بیا سنه فرق بیا ثابتوري شو. ځکه چې دې کې اهل سنت شو چې اهل سنت شو حنفي مطلب څه شو. اوس که مثال موږ وابي غیر مقلد سره خبره کو نو موږ هغه ته ویل شو چې موږ مذهب حنفي دي او باغی کې موږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب یو مسله پیش کوو ځکه مسله فقهیه وي. دلته مسله د عقیده د اهل سنت خبره به وکړو د اصول د احناف د خبره به زما د خیال مطابق ان شاء الله چې اتفاقا داتي لري ان شاء الله. بل مفتی سے محترم سلورم شرط دی مراتب الادله به معتبر وي. بالکل جی مراتب د ادله بالکل معتبر دي. الحمدلله څومره مناظرې چې زمونږ شوي دي د مفتی صاحب محترم شوي دي موږ د مراتبو د ادله لحاظ همیشه ساتلم دي قطع نظر د چا د شرایطو د لیکلو د چا د وینا نه. ځکه خامخا که تاسو مفتی صاحب محترم زمونږ د مناظرې په طریقې کار باندې خبر نه زمونږ د مناظرې طریقې کار داوي او زمونږ په درسونو کې طریقې کار داوي چې اول دلیل قرآن کریم نوی دویم د نبی علیہ السلام د حدیث مبارک نوی دا غي نه بعد اجماع وی. نو مراتب الادله معتبر دي هغه تاسو اهل سنت ځان توای منګم الحمدلله ځان تعالی سنت وایو. زما په خیال چې د دې شرط لیکلو به هم ضرورت نوی ځکه اسی شرایط دا سلسله وګديږي. بل مفتی سے محترم وی پنځم نمبر
قرآن کریم کی سب سے راجح تفسیر وہی سمجھی جائے گی جو سند صحیح سی نبی علیہ السلام مفتی سے محترم مسئلہ دا عقیدے دا چې مسله د عقیده تفاسیر نه منګ او تاسو کم از کم دیږي کې وګورو چې زمنګ د عقیده د تفسیر په حواله ثابتېږي آیا دا تفسیر قطعی ثبوت قطعی دلالت دی کنه دی لکه مثال منګ تفسیر پیش کوو نو تفسیر خو حدیث متواتر درجه کې نه دی یا تفسیر منګ او تاسو پیش کوو دا قطعی ثبوت خو نه دی که مثال قطعی دلالت هم شنو قطعی ثبوت نه که تفسیر خو یا به د نبی علیہ السلام وی یا به د صحابي وی قطعی ثبوت نه بلکې قطعی دلالت کی دي شي او بل دا خو همیشه مسلمه خبرم د چې کله تفسیر خبره کیږي نو پاغي کې علما د مفسر حواله ورکي هغه کې تاسو کتلی چې مونږ کله وابیان لا مذهب سره مسلې نو پاغي کې مونږه اغوی ته د قران کریم د آیت پذیل کې تفسیر پیش کو اگر چې مونږ تاغي شرط نه لګولې نو دا تفسیر د قران کریم چې پیش کیږي دا به طور دلیل نه دا به طور تشریح به طور تفصیل او وضاحت وي یا به طور تایید نه به طور دلیل او دلته شرایطو کې تاسو دالی کړی دي او می کتل جی نه جی نه ما چې کوم وی کنه تاسو وی قران کریم کې سب سے راجح تفسیر وہی سمجھی جائے گی جو سند صحیح سے نبی علیہ السلام سے ثابت ہو دا مسئلہ د عقیده خو ثابتېږي د قران او تشریح چې کله پیش کیږي د تفسیر په حواله سره تاسو ته غموي چې د دې د لیکلو ضرورت بس بیا خو صحیح دی دا خو مې صرف وضاحت کو چې تفسیر پیش کیږي به طور تایید او تشریح نه به طور دلیل شپږم نمبر مفتی صاحب محترم دا وی دا پنځم او شپږم وی تقریبا یو شان دي ځکه په تفسیر کې اصول د احناف معتبر دي ولې محترم احناف د دې تعلق د اجتهادي مسایلو سره دي احناف شوافی حنابلہ موالک د دې کار د اجتهادي مسایلو سره دي نو چې تاسو په دې ځکه چې اصول د احناف معتبر وي نو تاسو غوړان دي ویلي چې اصول د اهل سنت معتبر وي نو دغه باندې کار د اکتفا کړی وي اصول د احناف معتبرول په ځای باندې اغلی کل کړی وي ځکه اصول د اهل سنت د عقیده سره تعلق ساتي او تاسو تمانه خه معلومه ده چې مذاهب اربعه په عقیده کې اهل سنت دي اجتهادي مسایل کې اختلاف تا نه کې احناف حنابلہ موالک شوافی دي نو په دې کې تفسیر کې اصول د احناف معتبر دي نو تفسیر کې کدول کې تفسیر کې اصول د اهل سنت معتبر دي نو اصول د احناف ځکه ولدا مسله زموږ اجتهادي مسله خونه ده چې احناف شو یا شوافی یا حنابلہ شو بل مفتی سے محترم اوم نمبر ویل دي چې مقلدین او علماء کرام اقوال به طور دایید پیش کیږي به طور دلیل نه مولوی سے محترم زه خو یو خبره کوم قطع نظر استاد د شرط حواله سره منګ الحمدلله ځان ته دیوبندیان وایو زمونږ په نسبت باندې چې په عقیده باندې په مذهب حنفي باندې دیوبندیان څومره پیشي وي دون موږ نه پیږو نو موږ په دې کې تاسو ځان ته دیوبندیت نسبت کوي خپل ځان غوي ته منسوب کوي موږ هم ځان غوي ته منسوب کو نظر چې په دې کې د موږ استاد فیصله د دیوبندي علماو په عبارات راځي نو کم از کم چې موږ اعتماد وکړو ځکه دیوبندیت ته تاسو ځان منسوب کوي موږ هم ځان دیوبندیت ته منسوب کو نو چې موږ په دې کې چې د مقلدین او یا د علماء کرامو اقوال به طور تایید او مولوی سے محترم مفتی فدا سے محترم کې خپنه شي دا شرط تاسو تقریبا د غیر مقلدین د عباراتو نه راخستري خپنه شي ځکه دا شرایط د غیر مقلدین د احناف په منځ کې دا شرط تر اوسه موږ لیدل نه دي چې د مقلدین او د علماء کرام اقوال ځکه هغه په دې سیس کې خبر کیږي هغه ته په دې زمون کار بیا خرابېږي نو مفتی سے محترم زبدی کې دی اوم شرط باندې خبر دا کومه کله علماء دیوبند یو عبارت او یو فیصله او یو قول راشي نو پکاردار چې دواړه جانبه موږ په دغه ځای کې اعتماد کوو او دې ځای کې موږ تسلیمي کوو صحیح شو جی دا له سنت ځکه دا ترجمانان موږ منو موږ ځکه دیوبندیت ته نسبت کو زمونږ نسبت هم الحمدلله په سند او په دین او په علم کې دیوبندیت تر استاسم دي نو په دغه بنا باندې کوم په دې باندې اتفاق کو دا ډېر بهتر وي او بیا چې د مقلدین او د علماء کرام شون مولوی سے محترم مسله د عقیده ده نو په عقیده کې د عالم قول به طور دلیل څوک پیش کړي نه تاسو ته معلومه را چې دلیل د عالم قول ني د مقلد خبره خو پرېږده د مقلد نه علاوه د مجتهد قول په عقیده کې دلیل ني چې هغه امام او مجتهد دي نو چې د امام مجتهد قول به طور دلیل نشي پیش کېدی به طور دایید پیش کېدی شي نو بیا د مقلدین د علماء کرام د اقوال به طور تایید پیش کول ضرورت با پاتې نشي ځکه چې من کلو پیجن چې مسله د عقیده را
او په عقیده کې دلیل پیش کیږي د دې تایید به ان شاء الله ضرورت نه وي. اتم نمبر مفتی صاحب محترم تاسو لیکلی دي فریقین کے لیے ضروری ہے کہ عدالت میں سب مفتی صاحب محترم طریقہ کار دا زما په خیال چې تاسو وړاندې چانه دي لیکلي چې مثال په مناظره کې اول دلیل قرآن پیش کې، دویم به حدیث پیش کې، دریم به تا پیش کې. عقیده د اثبات د پاره چې کم دلیل معتبر او عقیده په ثابت دي شو نه پاغي کې ته پابند نه پاغي کې موږ پابند یو. کاغه مثال دلیل منګه پیش کې حدیث متواتر منګ تصریح کار شو نو قطعیم دی او صریح هم دی نو بیا کوم د قران کریم آیت نوړان دی دا پیش کو نو دام به تور د عقیده د اثبات پیش کې دي شي په دې کې استاد دا شرط د پابندي صحیح نه دی. لکه چې مسله د عقیده شو او د عقیده د اثبات د پاره د قران آیت شو، حدیث متواتر شو، اجماع امت شو چې کوم د قطعی سيزونه دي نو په قطعی سيزونه کې بیا متکلم ته اختیار دي چې کوم مخکې معتبر اگر چې زمونږ معمول او طریقې کار دار چې ول قران کریم آیت پیش کو خو د موقع مناسبت سره بګور چې بیا زموږ متکلم کم شي پیش کړي اگر چې مخکې قران آیت یا حدیث متواتر یا اجماع پیش کړي دا خو په دې کې دا پابندي به زما په خیال قابل قبول نه وي. بل مفتی سے محترم وایي چې مثال دلیل په قران کې نو ناغه بلی کې دا دلیل په قران کې نشته، حدیث کې نو حدیث کې نشته، اجماع امت کې احادیث متواتر کې نو حدیث صحیح بلی کې چې صحیح کې به ګورم مولوی سے محترم د دې لیکلو زما په خیال چې دا به اسغه ټیم ضایع کول شي، مسله به سوګد شي، شرایط چې مختصر شي د مناظرې د انعقاد د پاره چې کوم شرایط داسې دي چې هغه یقینا د مناظرې د انعقاد دي او یقینا قابل اعتماد دی او قابل اعتبار دي چې مخکې معتبر شي هغه باندې بخیر دي خبرو دا شرایط ډیر زیات دي د کوم باندې ما خبرو کې داسې لیک طریقې کار وسره شي ان شاء الله به تر به زمونږ جوړی ده صبر. بل مفتی سے محترم دا وایي اول به حدیث پیش کیږي مثال حدیث متواتر او حدیث متواتر کینو حدیث صحیح به طرف تبراشو که صحیح حدیث صحیح کینو بخاری کینو مسلم کینو مسلم کینو متمم مالک کینو کاغی کینو تحریری به اول کی جدا پدی کینشتا اغه نه بعد وزیر اعظم سنن تو بیا پاغه مرتبه سره مولوی سے محترم داسې هغه زما په خیال چې خبر وګدیږي دي څه پیدا نشته. تاسو مختصر مو چې مسله د عقیده ده چې د عقیده شو قران آیت معتبر دي قطعی دي تاسو به منی الحمدلله منګم منو. حدیث د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث متواتر دی قطعی دی تاسو منی منګم منو. اجماع امت ته چې قطعی دا ناغه تاسو منی منګم منو نو پاره کې بیا د لیکل چې ما ټول دا حدیث بخاری کې شته او د حدیث مسلم کې شته او د حدیث دی کې شته یعنی د دې لیکلو ضرورت نشته. لکه مثلا لنډه چې د عقیده خبر دی لیکلو ضرورت نه پاتې کی. بل مفتی سے محترم دالی کې چې حدیث په طبقه ثالثین او طبقه رابعین مولوی سے محترم ستاسو دا شرایط تقریبا قدر مشترک چې را جمع کی نو ټول زیات نه زیات دوا یا درې شرایط دي اگر چې پشمیر سره تاسو لږ جوړ کړی دي او کې دې چې تفصیل پکې وسره منګ لګو کې دې شلو تورسي خدا خو هغه مقاصد دي مقاصد خو د شرایط زموږ د مناظرې انعقاد دي نو کدوا درې شرایط دي د دین علاوه نورم څه شرایط تاسو معلومه ده د مناظرې د میدان چې کم د انعقاد شرایط دغه تاسو په دې کې لانه لیکلي الا پاتری چې مثال کسان بسوي وخت بکمي زیب کم وي او ټیم به د مناظرې سمري موضوع به سمري هغه خبر لا پاتری نو چې هغه خبر لا پاتری دا مسله بیا نورم وګديږي نو په دې بنا د شرایط چې دریو ته یا دوه تراکوس کو او دا غي تراکوزیدو طریقه تاسو تموي چې مسله د عقیده ده په عقیده کې منګه اهل سنت والجماعه یو مذهب حنفی او په موجوده دور کې د دې زمنګ نسبت دیوبندیت تری نو بس مسله د عقیده چې کوم دلیل په عقیده کې معتبر هغه دلیل پیش کو هغه د ارچانه او دویم نمبر مرتبه کې د علماء اقوال پیش کو نامنګ به تور تایید پیش کو او به تور دلیل به نه پیش کو څنګه چې معتبر نه دی به تور دلیل او دریم نمبر به دوري کې مولوی صاحب محترم چې کوم عبارت پیش کیږي یا کوم قول پیش کیږي یا کوم قران کریم آیت پیش کیږي ناغه د پاره اصل حواله معتبر وي کله قران آیت وي حدیث و تفسیر ولا پکار دي او کله نبی علیہ السلام حدیث هغه د پاره تایید پکار دي نو بس دغه بدري خبرې بزیاتی او رستو دا تاسو کوم شروع کې داولی کله اگر چې تاسو اخره کې وي اهل سنت والجماعه کا عقیده کسی بھی میت نبی غیر نبی شہید غیر کی روح قیامت سے پہلے عادتاً بدن عنصری میں لوٹا یا جان اعاد حقیقی اعاد کاملہ اعاد بالجملہ کے ساتھ ثابت نہیں خوارق مستثنا ہے
مفتی سے محترم پدی به مختصر درته وي چې دا مسله کبل فرض پدی د سرمنګ شروع کونو کې دي چې دا مازیګر خو نږدې دي چې ما خام څه کې چې ما سوتن تم نه رسی ځکه تاسو د داوا کې دومره پوری د وضاحتونو طلب دي چې هغه بل فرض مونږ شروع کونو کې دي چې دا مسله زمونږ نن ختم نشي نو زما خپل مشوره دار تاسو خیر مشوره وکي د مناظرې مجلس چې کله ولګي دا ټول خبره او مخه تراشي چې په دې کې اعاده کامله کیږي اعاده حقيقي کیږي اعاده بالجمله کیږي نبی تکي غیر نبی تکي خوارق ته څنګه کیږي یا اعاده څنګه کی هغه ټول تفصیل په میدان د مناظرې کې وشي دا ډیره بهتري داوا جواب داوا او مناظره په یو مجلس او کنه بل فرض په دې اطمینان تاسو چې مثال موږ دا دعوت دي چې صفاکو بس بیا بسم الله کو شروع وکړو هم په دې به شروع او په شرایط باندې دومره ټیم لګي نو بیا چې په داوا باندې شپه بیا قصه روانه ده بیا تاسو څنګه چې مخکې فرمایل چې ټیم دون نه دی خبره مختصر شي بیا مختصر نه متول جوړ شي تصویر دیواله نه صحیح نماز رکھ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد مولوی سے محترم معذرت کے ساتھ دو خبریں گئی یو داوی چیرا شرایط دی او مسلم دی او ضرورت نشته دا یاد ساتئ چې د دې لیکلو دا مقصد نه دی چې موږ وایو تاسو دا شرایط نه منئ یا انکار کوئ خو دې مناظره کې چې کوم شرایط ولیکلی شي میدان مناظره کې بیا هغه د مبادیاتو کې چې کوم ولیکلی شي میدان مناظره کې هغه سړی به طور یو دلیل پیش کولی شي دا چې لیکلی شوي دي دپاره نه دي چې تاسو نه منئ یا څه صرف دې دپاره چې دا مسلم شي جانبینو طرف نه سبا بیا گفتگو سره کوي چې په دې کې دن روان نو خیال که ستاسو ذهن ته زموږ حواله سره څه بدګماني راغلي نو بدګماني نشته ښه دویمه خبره حضرت وی چې اهلسنه والجماعه راغ او احناف په کې سره رااله وګوره ګلابا دا افهام تفهیم د یو بل بخیر دی د یو بل په خبر سره پوه نشي چې پوه کو یو بل اهلسنه والجماعه دي کې سره قید ما لګولې عموما تاسو کتهش احناف سره خصوصا د دې دا مقصد نه دی چې د احناف په قاعدو کې سکار نشته آگے تاسو خپل خبره ته نه ګورئ لږ سوچ وکئ آگے وی چې یاره موږ په دې عقیده کې د علماء دیوبند قوللو نو به علماء دیوبند والے سنت نه لري چې تاسو خامخا علماء دیوبند یادوي دې خبره ته مو خیال نه دا په تور نصيحت او وصیت تاسو ته چې یو طرف د احناف نفي کې چې دا تلری کا بس اهل سنت ټیک دی نو ګوره د آیات ساته دیوبندیت یو فرقه نه ده دیوبندیت د حنفیت ته او حنفیت یو فرقه نه ده د اهل سنت ته نو په تاسو مخه بګیږي بل ما ټکی لیکل دی هغه ټکی دا دی چې احناف خصوصا او اهل سنت عموما نو دی کې دی شي زدا وې ما چې احناف ترجیحاً وې ما او اهل سنت تصحیحاً وې ما نو سلره نه ده دویم دا چې مولوی شه وو چې دا اجتهادي مسله نه ده چې موږ په حنفیت والو نو سوچو کا مولوی شه ولی د احناف په عقیده کې سروجحان نشته سو نو کله حنفی ته کې راغې کنه په دې خپکیږي ما خیر خبره نشته نو دا بکی راضی څنګه اهل سنت عقیدی ته محتاج دي احناف عقیدی ته محتاج دي او بعضی خبره داسې شته ده چې دا غیب بیا میدان مناظره کې کېدی شي وضاحت راشي چې پاغي کې د عام اهل سنت نه په بعض اصولو کې د احناف اصول جدای هغه
خپل ځای بیا راځي او اوس کو په دې باس کو څنګه چې توی چې په داوا باندې باس کېږي ټیم ډېر لګي انداسې په دې ټیم ډېر لګي. درېمه خبره تاسو ګلاب ادا وکړه چې تاسو طرف نه وته ان شاء الله د خپل ما دغه تاسو تسلی بخښ وس څنګه خبر هم کړی دا مکه شان بکی. څلورمه خبره تاسو په خپل تقریر کې دا وکړه چې دیوبندیت او دیوبند علماو باندې به فیصله وکړو. نو سیبا دا خو عبارات دي ما سرم دي تا سرم دي بیا به دیوبندیت معیار ګورو تقدمین سوق دي متأخرین سوق دي اکابر سوق دي اصاغر سوق دي اکابر الاکابر سوق دي اکابر الاصاغر سوق دي ما به الامتیاز دا اکابر ما به الاشتراک دا اکابرو دا به ټول ګورو کتابونه وتم پیش کې او زمم پیش کوما او څنګه تخکل ګلاله خبره وکړي چې مسله د عقیده دا او چې د سلاړ شي واغه شام راشي. نو دیوبند علما دا مسلم دي ان شاء الله دا جدا مسله دا چې تو سوې ته نه او زو سویم چې ته نه نو دا بل کمزوري خبره دی باندې ځان له د باز ضرورت دی او دی ځان له باز وګدیږي شي دی کې د شه د برلیانو کتابونه به پیشي چې هغه چا د دیوبندي وي چاته نه وي خدغه باندې باز وګدیږي بیا وګدیږي څنګه دی ویل شرایط لندو نو د لندولو طریقه دا دا چې تاسو وایي د دې ټولو شرایط رجع 2 او 3 ته کیږي ته په 2 او 3 مسلم که خو بس را سره وی معنا ستا پزین کې د 2 3 زما پزین کې د لسی تم یو په دې فن کې او په دې ځای کې اوس یو صاحب رائے زم یو صاحب رائے ما ته لس جوړ کو ته د 3 جوړ کا خدا ټول تاسو ومنه. گزارش ته شوی دا خبره چې تاسو خپل کې کوي سړی باندې لګ دغه راځي کنه ډیره ضروری خبره خیر. نو تاسو 2 3 متصور کوي او بس ټیک دا او ما دغه شی لیکل دی کدی کې کوم خبره داسي چې هغه تاسو ته مسلم نه خو په دلیل سره نو بشک خبرو په سړیو کې یو باندې بقایا دا ان شاء الله چې دا اوس پر ریکارډ کې مرالل چر سړی ګوري دا سینه چې تاسو په سوا خپل ملګری یا وای سو ما په خپل ملګری سی وای یا د حنفیت نه بار چې کم خلک دی اغي سو وای نو بیا پریشانی راشي. بل خبره په دې خبرو کې هغه داوا چې دا تاسو کم پیش کا چې اول کتاب الله او دویم سنت رسول او دا به تاسو یو خود ساخته او نوې شي نو زبر سره د فاتح په تور ما د تزهیق او دغه په تور باندې زما سي مدد نه لري. شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر سے ابراهیم الله دای کتابونه دي دا ما داغه نه راخستی خو کدی باندې اوس تفصیل کو پدی به ټیم لګي خدا تاسو بیا وګورئ. پاسن الکلام کی حضرت سے جلد ثانی کی غالباً سیسائی ثانی کی آغا جلد یو دے خوی سی دو دی پائی کی وی چې په عقیده کې خو سکه چې په احکامو کې چا سره کتاب الله دا د فریقی حق څه دی دلیل له د طبقه ثالثی رابی خبره تاسو کړه دام د مولانا شیخ سرفراز خان صفدر صاحب رحمت الله علیه د کتابونو نو د اصول نه ما راخسته ده او دا حقیقتا مخ کې چې لاړ شي حنفیت کې دا عقاید خو سکه په احکامو کې وي مونږ وایي اصول شاشی سے لے کر مسلم و ثبوت تک اصول شاشی منار کشف الاسرار نور الانوار حسامی مولا یعقوب تنقید تولوی توضیح دائی شروع مسلم و ثبوت اردو پختو شرح عربی شرح ټول دا اصول لیکي چې اول کتاب الله دا څه خود ساخته نه دی سیوا زمونږ استادو دي ته نسبت ته کا عقیدی کا عملی کا اخلاقی کا معاشري نو بهتر ادا ده چې کتاب الله نه سړی به دلیل پیش کی مرتبم دا سوره نحل آیت نمبر 44 صلی پارا کې الله کریم دغه انداز ذکر کړی دی بالبينات والزبر وانزلنا اليك الذکر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون په دې موږ اکثر غیر مقلدین ملزم کو چې شیبان استاد په کتابونو کې دغه یو ترتیب د الله را روان دی مو تا ته خو مسله نشته په دې کې مولوی صاحب او حتی چې شیخ عبدالسلام سے ابراهیم الله لیکلی دي دې به جواب ته نه راکې ځکه چې زه شیخ صفدر سے ابراهیم الله ویم شیخ عبدالسلام سے ابراهیم الله چا سي باس وګد نشي تلک امه قد خلت لها ما کسبت
نو هغه هم لیکلي دي او موږ غیر مقلدین څه کوو هلته ملزم کوو بلکې زما استاد هم دی د تفسیر حوالې سره موږ غیر مقلدینو ته دا وایو چې احسن الکلام کې شیخ صاحب لیکلي موږ ته بایفیس اورېدلي هم دي چې متن قرآن پاک دی حیثیت اول نمبر شو تشریح دا نبی صلی الله علیه وسلم حدیث دریم فکر دی فکر اجتماعی اجماع او فکری انفرادی قیاس دی دا غیر مسلم اصول نه دي تاسو خیره په خبر نظر ثانی وکي معذرت سره دا نه وایو چې تاسو فکر نه خو دی وخت کې دی موقع کې موږ دا نه وایو چې تاسو دا سوچ نه دی فکر نه دی خو دی موقع کې خبره کله سړی سمجھ کې شي کله نشي دا خود ساخته نه دي سیوا دویمه خبره تاسو دا وکړه چې موطا د امام مالک او بخاری او مسلم دام جی مسلم اصول دي طبقات المحدثین طبقه اولاد صحاح هغه د ادا طبقه ثانی مشتا ثالث مشتا رابع مشتا خامس مشتا دام د سنت اصول دي سبل سن دي طبقه اولا تمام کې تمام لیکلي دي که تاسو مشران دي که زموږ مشران دي که مشترک برا علماء دیوبندي او جال نافعه بیا دغه استادان شاه عبدالعزیز ابراهیم الله یہ ټول د لیکلي چې طبقات د محدثینو دا معتبر دي دا یو مسلم شعر دي نه انکار چي دی دا خبره نه ده نو په هغه طبقات د محدثینو حواله سره ما تاسو ته دا شرط لیکلې ده خې تاسو به سلاو کوي مشر سره خپل کې په کوي زموږ سره یو بل شرمول او د یو بل بیزتی مقصود نه دی والله العظیم قسم مقصود نه تاسو ته ما مخ کې مې چې دا ویډیو مسنک خپل کې بس گفتگو کوي فهم تفهیم د پاره اړو نو ویډیو شته نه ریکارډینګ شته تاسو به هم سوچو کوي ټیم یو بل ورکو خیر دی مشر سره په کې سلاو کوي دا شرایط دا سینه دي چې دا د سنت نه بهر دي خیر دې لپاره به یو بل مجلس کیدو چې تاسو وایي دا مختصر دی مختصر کویا کدی کې کم شرط بیا د سنت نه بهري دا به ځان له دواړه کینو درې واړه کیدو ریکارډینګ کوي کنه کوي تاسو اختیار دی بل مجلس کو بیا موږ دلته راشو ان شاء الله خبره نشته په یو شرط به گفتگو کو تاسو مطالعه کوي موږ کو چې دا شرطونه د سنت دي کې نه دي دا د علماء احناف کتابونو کې شته کې نشته دا د علماء دیوبند کتابونو کې شته کې نشته خو بیا شی وګدیږي بل خبر هغه دا چې تاسو ول دا مدعا او دا کوم لیکل چې دی پدې کې وضاحت کول نه کول اکثر مړه مولوی سے پدې کې بیا مناظره کې باسو نشي خو چلو چې تاسو وایي نو زین خلم نه ټیک ته بدار میدان مناظره ته پاتې شي زما خامہ خاين خطل مقصود نه دی لکه د خلکو په شان چې دادی وشي او خامہ خادي وشي کې کوم نه کوم خو دې شرایطو کې گزو شاته کېده نشم کدا شرایط تاسو ته منظور وي ټیم پکې والی خیر دې مشوره وکي مشر سره بس مناظره به کوو دا شرایط نه مسلم کنا خیر ما خیر شما خبره ختمه ده او بس تاسو خپل تدریس کوئ د خپل تدریس کو مدرسه کې په شرایطو کې دغه شرایطو کې بالکل آگے پیچھے کېدل نشتا البته شرط می تاسو ته لګو ک چرته تاسو په دې کې څه اعتراض وی آگے ټیم کې دی بیا بسره کیرو تاسو مطالعه کوي دا با کتب به حواله ان شاء الله زم تاسو ته مخې تکیدم تاسو به دا غي د کیرو کوي چون کې مالک کړي زب کې مدعی ان شاء الله د داوی مطابق زب تاسو ته دا اصول خیر په کتابونو کې دې شي مسلم شخصیات کې دې شي تاسو د کتابونو نه دا پیش کم خو کپدی استاد بیا گفتگو کوي نو بیا به باس وګديږي تاسو به خیر د سلام مشوره کوي پاتې شو دا شرایط چې تاسو ویل چې افراد بسو یې بسنګ دا بالا کو چې دا مرکزی شی وشي دې تا غسر زر وای د داوی اثبات ته د عقیدی اثبات ته نو اول نمبر زما په ذهن کې بلکې د تمام اهل سنت والجماعت په ذهن کې هغه شرایط پیش کولی کم چې د داوی د عقیدی د دلیل سره حوالی سره ځکه مناظره زید عبارت نه ده زی یو وسیله ده د کسانو انتخاب مولانا سے محترم دا عین مناظره نه ده بلکې څه شی ده بلکې یو وسیله ده پوړی ده زموږ تاسو دلته راتلل تاسو د عزت او تاسو زموږ د اکرام د مناظره نه ده کړ دا جوړول دي دغه دیگر شرایط چې دي دا زه خدا ویم چې زما بخپل استیلای خیر ده که تاسو به نقص کوي کنه کوي زبې والما مخکې نه شي تاسو به نقص کوي کنه کوي زبې مخکې نه والما خدا شرایط به تور ارکان دي زما په ذهن کې او دا دیگر شرایط دا شرایط دي او تاسو ماشاءالله علماء دا بد دین هغه جزئی لازمی غیر منفک په داسې درجه کې به زما په نسبان
د دې شرایطونو شاته کېږم نه البته دومره دا که تاسو وايي په دې بحث کو خیر دی تاسو له ټایم ورکوي تاسو په دې مطالعه کوي زه به مکمه ما خو به څه ناسې کړي مي ځکه چې ما دا لیکلي دي تاسو به هم کړي خو بیا هم انسان دی که په دې بحث کوئ چېرې په دې گفتگو کو بیا به انشاءالله مجلس وکړو پاتې شو د مدعا حوالې سره ټیک دی بس تاسو وایي چې هغه وخت کې کوو هغه وخت کې به وکړو په دعوا جواب دعوا به هم هغې وخت کې شي او دارنګې دغه به هم شي نو هذا تاسو له مخکې زما په ذهن کې کومه خبره پاتې شوي تاسو بیا تفسیر حوالې سره خبره راغله تاسو ته هغه وخت کې ما وویل خو د اواز به ریکارډ شوی یا نه محترم دا ما دې دپاره لیکلی چې ته به یو تفسیر پیش کې به زه به کومه چې په دواړو پابندي چې د عقلي تفسیر نه وي ثابت تفسیر وي علماء دیوبند لیکلي جو ثابت ہے وہ تفسیر ہے جو ثابت نہیں وہ تعریف ہے تفسیر نہیں نو ثابت د پاره اصول علماء دیوبند لیکلي علماء احناف لیکلي علماء اهل سنت لیکلي امام شاه ولی الله رحم الله لیکلي دي مختلفو کتابونو کې اوس داغي تذکرہ ضرورت نشته ځکه چې شی وګدیږي اسه بیسا نو چې سبا مو ته دا تفسیر دی زه هم دا تفسیر دی نو هغه نه خله چې مو ته مخ کې نه پدی پوو چې داسې تفسیر به داسې تفسیر به دا د محترم زما دا مقصد نه دی او نال تشتره داسي چې دا تفسیر به قطعی یا قطعی ثبوتی یا دا تفسیر به قطعی دلالت وي دا تفسیر د آیت وي نو آیت له تاسو هم تفسیر پیش کوئ زبم تفسیر پیش کوم چې بیا ته تفسیر پیش کې ولته ان خطیو چې ته دا تفسیر دی نو ما سره به دا شرطي چرور ادا زه یو تفسیر پیش کوم هغه غیر ثابت تفسیر وي ټیک شو لکه اوس خیر د اجازه یو دوه علماء نمونه بواله مزه یو بواله مزه اجازه دی علم نمواله علامہ ماجدی دریابادی رحمت الله علیه مولانا عبدالماجد دریابادی رحمت الله علیه داغه داسې نور کتابونو کې حواله شته تاسو له ان شاء الله مخې ته راغلي ماشاءالله دې میدان خلک یې خامخا نو داغي د لیکلي دي چې جو ثابت ہے وہ تفسیر ہے کو زبیا یو کې دې شي عقلي تفسیر وکما نو به خود مناظره خوان پیدا نشو کړ لکه دلیل به آیت وی دا ما تفسیر حواله سره لیکلي دلیل حواله سره نه لہذا تاسو به نظر ثانی کولې شي بقای ما ته خو زما په خیال کې خبره دا سینه ده پاتې شوی خو بهتره بدای دینه بعد که تاسو کوم خبره داسې کوي نو یو خبره باندې گفتگو شي هغه ډیره بخي د وضاحت په میدان کې واخر دعوانا